په دې وطن کې موږ ګورو الحمدلله د روژې په میاشت کې ټول شیان چې دي د خوراک ساک یا نور داسې چې دي لکه د زموږ په استعمال کې روزمره دا ارزانېږي دوی په سپیشل آفر د روژې دپاره ورکوي ټیک شوه او د غریبانو لپاره تاسو کتلي دغه لګي ګیر چاپېره خیمې او غیره لګي جومات په روژه کې چې څنګه پاکستان کې چې روژه شروع شي زموږ په هیواد کې که نه نو تاسو کتلي هلته کې به د هر شي ریټ زیات شي د 100 به شلي د 100 به 200 ټیک شوه او غریبانو ته پکې خواړه سره هغه میلاویږي نه آیا دا کارونه جایز دي یا ناجیزه دي دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ دا تا چې سوال وکړو که نه پخپله وایي چې دا جایز دي که ناجایز دي نو چې کله سړی یو سوال کوي نو د هغې مطلب دا یي چې دا کار جایز نه دی صحیح ده او خلک یې کوي او سوال دا دی چې کوم سړی په دغه طریقه باندې ګټه کوي هغه پسې لږ غوندې ته سوچ وکړه لاړ شه د هغه لایف وګوره د هغه زندګي وګوره چې هغه په کوم حال دی ګوره په حرام او په حلاله کې فرق دا دی چې حرامه فکر خو به تا ته زیات دی لکه نمبر به ډېر زیات ښکاري خو لیکن په هغه پیسو به ستا یو دغه نه کېږي لکه ستا مرسته به پرې نه کېږي تا به یو کار پرې نه کېږي او پیسې به تا نه داسې طریقې سره وځي چې په هغې به ستا د دین د آخرت د دنیا او د خپل صحت دا فایده به نه وي لکه مثلا ځینې خلکو ته مونږ فیس ورکوو مثلا ځینې څیزونه داسې مونږ اخلو داسې ځای زمونږ پیسه ځي چې هغه نه د دین فایده نه د دنیا فایده خو پیسه زما د لاسه وځي مثلا یو ظالم به تا باندې مستلط شي هغه به تا نه رشوت اخلي هغه به تا نه بته اخلي چې کوم سړی حلاله ګټي په حلاله دنیا کې دا دی چې ستا بیماري به نه وي ستا مقدمه به نه وي ستا کچارۍ به نه وي ستا باندې به یو ډاکو نه وي مسلط غلا به نه وي فکر به لګي خو چې کوم ستا ضرورت یا به د ټول پوره کېږي ته به محتاج نه یې ته به نور ضرورتمند نه یې برکت به وي پکې برکت سمپل یو مثال در کومه چې سپی هغه په 100 میاشتو کې بچه پیدا کوي په 6 میاشتو کې ټیک شو او 100 پیدا کوي 8 ټیک شو او زمونږ ګډه بیزا دا په 8 میاشتو کې 9 میاشتو کې بچه پیدا کوي او 100 پیدا کوي یو او څومره ګډې بیزې روزانه حلالېږي په دنیا کې په کار دا وه چې د ګډې بیزې د غوا نسل نه وی نوم نشان نه وی او په کار دا وه چې دا سپي دومره ډېر ویولی چې سپی په وار 8 بچي پیدا کوي صحیح ده خو یو حلال ځناور دی او یو حرام دی حرام کې برکت نشته نو سپي مونږ ته په نظر نه راځي کنه عقل تقاضا دغه دا چې سپي د دومره ډېر وی د دنیا ته ډکه وی چې سپي روزانه دومره نه حلالېږي چې کومې ګډې بیزې حلالېږي صحیح ده جبکې 8 ګونه زیاده د دې پاپولیشن هغه راځي هغه کې انکریز دی ټیک شو او ګډې بیزې څومره ذبح کېږي روزانه خو په هغه کې مونږ کمای نه وینو مطلب دا دی چې که ته خلکو د کاروبار خلکو په حلاله باندې منافع کولی پای کې به برکت او زیاتېدو به خوشحاله او دی مطلب دی چې سکون و دی ته لکه دا د دغه والا چې کوم سوال ول مونږ کاوه چې په روزه کې جمیل بھائی والا چې په روزه کې حلال څیزونه خو مونږ په ځان بند کړي دي خو چې کوم ناجایز څیزونه دي هغه مونږ کوو په کور کې زه غوسه کوم په کور کې زه په مالګې او په مسالې او په مرچو او په شربت او په چټني باندې ما د رمضان د افطاري په ټیم کې کوتک اخستی صحیح ده اعتراض کوم حالانکه په خوراک باندې اعتراض دا سخته ګناه ده مفتی صاحب د بریک وخت شوی دی اوس په ځو بریک لا نو بیا راځو د بریک نه بعد بیا خبره جاري ساتو قدرمن د کتونکو وخت شوی دی د دمې زموږ سره اوسئ یو لنډ شان دمې لزو بیا راځو تاسو سره ملوي